حاضرینو د یو بهترین حکم او یو بهترین پیغام رسول الله مبارک چې کوم دی په یو حدیث مبارک کې ورکړی دی هغه د زنانو دپاره دی. حاضرینو په عام حالاتو کې لکه څنګه چې د نارینه دپاره یعنی د سړو دپاره په شریعت کې د ښځو ته کتل ناروا ګرځولي دي، حرامې ګرځولي دي چې سړی به یعنی مذکر به زنانه ته نه ګوري، زنانه ته به نه ګوري. همدارنګې د ښځو دپاره دا حکم دی او دا مطلب دی چې مسله و چې کله یو مطلب دی چې یو غیر محرم وي نو هغې ته د زنانه کتل چې کومه ده هم پرده د سړو نه، ځکه چې یوه پیره یو ځلې حضور نبی کریم علیه السلام مبارک سره یو دوی خپلې زنانه ناستې وي، نو هغه زنانه چې ناستې وي په دغه حالت کې حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه مبارک راننوتلو او هغه په سترګو باندې ړوند و. نو هغه صحابي چې راننوتو رسول الله مبارک خپلو بیبیانو ته وویل، بیبیانو د دغه صحابي نه پرده وکړو. نو په هغې کې یوه بیبي وه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها، هغې ورته وفرمایل یا رسول الله مبارکه دغه صحابي خو ړوند دی، مونږ خو نه ویني. نو په دغه ټیم کې رسول الله مبارک ورته وفرمیل چې ای ام سلمہ ای زما بیبیانو لکه څرنګې چې د سړو دپاره دا مطلب دی چې پرده او د حکم دی چې زنانه ته به نه ګوري، همدارنګې د زنانه دپاره هم د حکم دی چې سړو ته به نه ګوري، مذکر ته به نه ګوري. نو حاضرینو چې څومره میندې خویندې دي پکار دی چې موږ داسې سړي ته ونه ګورو چې هغې سره نکاح چې کومه دا جایز وي، ځکه چې غیر محرم وي هغې ته کتل هم د زنانه دپاره پرده و، لکه څرنګې چې د نارینه دپاره دا چې کومه دا مسله و چې زنانو ته به نه ګوري، همدارنګې زنانه به هم سړو ته نه ګوري. رب کریم دې موږ ستاسو ټولو میندې خویندې د حیا او د عزت نه چې کومه دا ډک ژوند نصیب کړي. والسلام.